یا بل ورځ مې په باجوړ کې چې کله ولید چې رحمان زیب شهید ریحان زیب راځو ته شهید نه یم زه ته مړ وایم چې شی وته وایم مري غیرتی خلک شهید کیږي غیرتی خلک مونږ ټول بې غیرته یو مونږ شهید کیږو نه مونږ مرو مونږ څه شی یو هلکه جواب راکې مونږ بې غیرته یو مونږ مرو شهید کیږي غیرتی خلق من غیرتیان نیو زمنگ هر بچه چی مری دا پا دلتوب مری زمنگ هر کپره چیزی دا پا بغیرتے زی نو لہذا دا مری دا شہید کی گی نا کلا چی دا مرشو نو ما دا یو عالم بیان آوری دا آغا یو دیر دردمنی خبری اکڑی خو بیا په آخر کې ووی چې د قوم په حیث را پاڅی کنی ورکیږي څه شی د قوم په حیث را پاڅی کنی ورکیږي نو دې خبرې ما ته د ټولو نه زیات زور راکه ځکه چې دا کم عالم ولاړ دی دی په خپله هم د قوم په حیث نه دی ولاړ دا هم د یوې پارټۍ سړی دی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون الله فرمای خلق توای په خپل نه کې دا وای چې بیا مې وته ټلیفون وکړ خبرې مې ورسره وکړې ملګری مې دی ورته ومې چې دا کمې خبرې دي چې وکړې په دې عمل کول غواړي او دا تېرېدل غواړي پښتونه قومه چې ته تر څو پورې مسلمان پښتون شوی نه وي ته به دقسې مرې مسلمان پختون ته چې تر څو پورې مسلمان نشنلې ته چې مسلمان مسلم لیګې ته چې مسلمان جمعیتې ته چې مسلمان اشاعتې ته چې مسلمان او بلې پارټۍ والای والله دقسې به ته مرې ولې ستا واک نشته ستا ټوله انرژي د یو خاندان دپاره ده تمام جمعیت علماء اسلام چې هغه وایي چې موږ د اسلام دپاره لګې نو جناب نه 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 ته د سلو کالو نه د یو کال نه صرف د مفتی محمود خاندان مضبوطه نور هیڅ شی نه شي کوی تا نه اسلام په یو کالو کې راوستی دی نه راوستی شي